گوری که بسم الله الرحمن الرحیم متن مرلویلیو دی قوله تراشی قوله والخاصتانی معلوم دے ذکا المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة بلا دوام أما انعكاسهما إلى حينية مطلقة فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان وقد مر تصلك متوجه شيء ولی سب د عکس بیان شروع د ځینې زیبب کې ډېر د توجه یا به پوره ذهن کې دی چې مخکې سبق باندې پوه شو تعریف د عکس مستویم کړو چې د قضیې په دواړو اجزاو کې یو جز نه دویم جوړول د دویم نه اول جوړول سره د بقا د صدق او د کذب د بقا د صدق او د کیف نه به موږ په محصولات اربعو کې عکس بیان کړو او دا ویلیو چې د موجبی کلی او د موجبی جزئی دواړو عکس موجبه جزئیه راځي او د سالبی کلی عکس چې دا سالبه کلیه راځي او د سالبی جزئی عکس دا نه راځي څه دا زده شو که مم د جهاد په اعتبار سره بیان دا که شروع کړی او دا ویلیو چې دیو د موجباتو دی پنزلس موجهاتو کی د موجباتو بیل عکس بیانی د سوالبو بیل سا کس رازی نرازی امدا بیان یادو خو د موجباتو بیل او د سوالبو بیل موجبات ټول پنزلس دی تاسو معلومه ده اته بساید دی او مرکبات دی نو په دغه پنزلسو کې دی وای چې دی یو لسو عکس رازی او د څلورو عکس ناراضي نو موږ شروع کړو او توقع دی کا اول عامتان چې عامتان نه مراد دائمتان ویم دائمتان نه مراد ضروریه مطلقه او دائمه مطلقه ته بس وکړه خالی او عامتان یعنی مشروطه عامه او عرفیه عامه دا څلور دانی ضروریه مطلقه دائمه مطلقه مشروطه عامه عرفیه عامه د دې او عکس راځي حینیه مطلقه حینیه مطلقه او حینیه مطلقه خو تاسو پیژنئ کنه چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل ترڅو چې ذات د موضوع موصوفي وصف عنواني سره زش ورپسې مشروطه خاصه مرکبات تر واوړي عرفیه خاصه د دې دواړو نن به وایو ان شاء الله دا غوښین کې کینوي مشروطه خاصه عرفیه خاصه د دې دواړو عکس راځي حینیه مطلقه لا دائمه دا ور سره ولګوي دا بنن وایو څو شو شپږ شو کنه بقایه پنځه چې دي هغه وقتیه مرکباتو کې منتشره وجودیه لا ضروریه وجودیه لا دائمه څلور دا شوي یو بسایتو کې روالی مطلقه عامه دا پنځه واړه چې دي وکس راځي مطلقه عامه ضروریه نه دسی وای وقتیه منتشره وجودیه لا ضروریه وجودیه لا دائمه او مطلقه عامه دی پنځه وړو کس راځي مطلقه عامه یولس برابر شوي کنه او متن کمدار څه ویلیو ښه زمونږ اوس نننی سبق د دې ځای نه او توقع دی ښه ان شاء الله زر پوهیږئ او دا ګران ځای نه دی ښه خدای الله فضل لري موږ مخکې نه پوهیږو ان شاء الله بدیم زر پوهیږو تاسو متوجه شئ نن زمونږ سبق داره چې مشروطه خاصه عرفیه خاصه د دې عکس برازي حینیه مطلقه لا دائمه راځي اول دغه تعریفونه مو کونو مشروطه خاصه چاته وي چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات د موضوع موصوفي په وصف عنواني سره اخره کې ور سره ولګو لا دائما یادم شي کنه لکه کوي نه لګي به مشروطه عامه ده قید د لا دوام سره ته جوړه شو مشروطه خاصه عرفیه خاصه تعریف څو محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالدوام ترڅو چې ذات موضوع موصوفي وصف عنواني سره خو قید د لا دوام به ور سره ولګي نه پیږي نو دا مشروطه خاصه او عرفیه خاصه شولې د دې عکس څوک دی حینیه مطلقه لا دائمه حینیه مطلقه لا دائمه کومې قضیه ته ویل کیږي
مړه ماغه هینیه مطلقه د قید د لا دوام ور سره دی هینیه مطلقه یعنی محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل یعنی د دریو زمانو نه یو زمانہ کې خلا دائما قید ور سره ولګوا بهرحال داوا حسد شو لکنه چې د مشروطی خاصی عرفی خاصی عکس برازی حینیه مطلقه لا دائمه توجه ده راځي بده کې حینیه مطلقه لا دائمه کې دوه اجزا دي یو حینیه مطلقه ده او بل لا دائما دا لا دائما کې چاته اشاره ده خو بار ویلیو مطلقه عامه ته ير دي خبري نو د مشروطی خاصی عرفی خاصی چې کوم عکس راځي هغه مرکبه قضیه ده حینیه مطلقه یو جزء ده شو او بل لا دوام ور سره دی کې مطلقي عامه ته اشاره ده تاسو شو کنه خا ولی دا عکس راځي حینیه مطلقه لا دائمه عکس ولی راځي وای ځکه جی تاسو دا مسله قانون معلوم دی چې د لازم چې څوک لازم وي هغه د اول لپاره هم څه وي لازم مثال څوک چې د ا چې د ا سره لازم او با سره لازم او جا ا سره لازم با او با سره لازم جا نو جا چې د با سره لازم دی د غجا بد ا سره ځکه د لازم د یو شی د لازم چې د غشي سره هم څه وي لازم وي دا څه ده کنه د یو غاړې ته کېږي دا قاعده ښه د یو شی د لازم یعنی د ا چې کوم لازم دی با د هغې چې څوک لازم دی جا دغه جا به د ا دپاره هم څه وي لازم دا ذهن کې کېنوه یو دویمه مسله دا د مولوي صاحب دا عام چی عام دا د خاص سره لازم دا مې بار ویلی و عام ځکه د عام چی دا د خاص جزئی ښه او جز د کل سره لکه مثال حیوان عام دی انسان خاص دی حیوان د انسان سره لازم دی که نه دی کوم دی چې انسان هلته به ځکه حیوان د انسان د حقیقت جز دی دا دویمه مقدمه غاړې ته کېدی چې عام د خاص سره لازم وي اوس راشي خپلې خبرې ته دا ده چې د مشروطی خاصی د عرفی خاصی عکس برازی حینیه مطلقه لا دائمه دا ولی یار حینیه مطلقه لا دائمه ولی راځي نو راځي دی جزء چې حینیه مطلقه برازي د دې دلیل واوري دا خو اسانه ده ځکه جی مشروطه خاصه او عرفیه خاصه دا کل دی کل او د دې جز چې د کنه مشروطه عامه او مشروطه او عرفیه عامه ده څه مطلب مشروطه خاصه چې دا کل دی او د دې جز چې د مشروطه عامه ده ځکه مشروطه خاصه کې دوه شی نه دي یو مشروطه عامه ده او بل سره لا دوام دی بهرحال مشروطه عامه ده مشروطه خاصه ده نو عام د خاص سره لازم وي یا مشروطه عامه جز دی او مشروطه خاصه کل دی او کل جز چې د کل سره لازم وي همدغه شان دی بل راشه عرفیه خاصه چې د دې سره څوک لازم ده او عامه ده هغه عرفیه عامه ده عرفیه عامه ده عرفیه خاصه ده هغه جز دی دا کل دی نو عامه ده خاص سره او جز ده کل سره لازم وي لنډه ده د مناسب او موږ دا خبرم کړی وزن کې کینه وای دا به ووري لنډه ده چې مشروطه عامه لازم ده مشروطی خاصه سره عرفیه عامه لازم ده عرفی خاصه سره دا شولا او موږ دا ویلیو عکس د قضیه چې قضیه سره لازم وي ویلی مو کنه عکس د قضیه نو د مشروطی عامه کسو کو حینیه مطلقه وا د عرفیه عامه کسو کو حینیه نو ووري کله چې د مشروطی عامه عکس حینیه مطلقه وا نو د حینیه مطلقه لازم شوله د مشروطی عامه سره او مشروطه عامه ده هغه لازم وا د مشروطی خاصه سره نو دغه حینیه مطلقه لازم شوله د مشروطی خاصه سره او مقدمه میخي وکنه د لازم چیز شي سره نو شکل د حینیه مطلقه عکس او عکس لازم دي شي دا لازم و د چا سره د مشروطی عامه سره او دغه مشروطه عامه او جزم و د چانه د مشروطی خاصه هغه د غیر سره لازم و نو حینیه مطلقه به لازم شي د مشروطی خاصه سره هم دغه شان حینیه مطلقه عکس د عرفی عامه هغه سره لازم و
او عرفیه عامه ده او جز ده د عرفي خاصي دا دې سره لازم ده لہذا هینیه مطلقه به لازم شي د عرفي خاصي سره په دې پوه نه شو دا جزو شو لا دائما ولید اوس دغه دلیل توکل دا خبره خاصانه وا دا خبره ز شورت چاله د مشروطی خاصی د عرفی خاصی عکس چره هینیه مطلقه لا دائمه ده هینیه مطلقه ولید د دې بیان وشو اول جزء وشو نو لا دائمه ولیدا هجی لا دائمه کې چاته اشاره تاسو وی مطلق امیتا نو من وتوایوس دلیل توکل دی من وی د مشروطی خاصی عرفی خاصی عکس چره هینیه مطلقه لا دائمه ده هینیه مطلقه خودی ومنلا لا دائمه ومنه او کلا دائمه نه منی دا لا دائمیت کی چاته اشاره وی مطلق امیتا من وی مطلقه عامه ومنه پاکس کې ور سره کدا نه منی نو به ولدی نقیز منی او د مطلق عامی نقیز څوک وی دائمه مطلقه وی څوک وی دائمه مطلقه به منی او که دائمه مطلقه دی ومنه دا نقیز رواله د اصل قضیه اول جز سره یو پر ولګو د مشروطی عامی چې کوم اول جز دی هغه مشروطی خاصی چې کوم اول جز دی هغه یو مشروطه عامه ده اول دې سره ولګو دا نقیزی به رواله او د اصل قضیه د مشروطی خاصی کوم دویم جز دی هغه مطلقه عامه ده هغه سره ولګو یو پر یو شان نتیجه روزي بل پر منافات به نتیجه کې راشي دا نقصان دی لہذا زمونږ ومنه بس خبره وختم شوله صرف کتاب کې واضح کول یو پیره به من وای مولی صاحب د مشروطی خاصی د عرفی خاصی عکس چره هینیه مطلقه لا دائمه ده هینیه مطلقه ولید په دې خطا سپوې شولې لا دائمه ولید وای جی لا دائمه کې مطلق عامه ته اشاره ده ومانه کدا نه مانی کدا نبی د دې نقیز بمانی څوک دائمه مطلقه دغه دائمه مطلقه واسترواله او دا ولګو د مشروطی خاصی دا اول جز سره چې هغه مشروطه عامه ده به دغه نه یو نتیجه رو باسه به دغه نقیز دائمه مطلقه رواله د مشروطی خاصی کوم دویم جز ده چاته چې بلا دوام کی اشاره دغه څوک ده مطلقه عامه ده کنه هغه سره د نقیز ملګری کا به چې کوم نتیجه روزي دا نتیجه او مخکې نتیجه خپل منځ کې منافات لري او دا دې خبرې دلیل دی چې دې کې نقصان دی دا نقصان ولې رااله تاز من عکس نه منو لا دائما دا غي نقیز دی منو لہذا لا دوام مطلقا مومنا نه پیږي دغه سبق وته وکړي کونه رسیدلې سوي قوله والخاصتان هي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان إلى حينية مطلقة الذي عكس راجي حينية مطلقة خوغره او ټکی ور سزیت ک مقیده بالله دوام اغه حینیه مطلقه چې هغه مقیده په لا دوام سره اما انعکاسهما الى حینیه مطلقه هر چې دې دوړو انعکاس ته حینیه مطلقه ته راسي کنه ولی جی دې څه دلیل دی وې ځکه دا دوړه لازمي دې دوړو سره لازم دي څوک مشروطه عامه عرفی عامه لازم دي کنه مشروطی خاصی سره او مشروطی عامه سره هینیه مطلقه لازم و ځکه هغه عکس نه دغه هینیه مطلقه لازم شول د مشروطی عامه نه راځي نه پرونه به تنوي بکی دا دې نقیز به ویلو چې تا دا دروازه موږ ویل کنه دا می توستیر نه کوڅه شولنو څلورو قضیو دایمي مطلقي ضروری مطلقی دائمی مطلقی مشروطی عامی عرفی عامی په شریکه کې څوک راځي هینیه مطلقه تر تناقض خبره کې او دای اگر ازری کړي د غال له وخت می چې په قصه وکړه بهر حال سم ویل ملي سم دایمه هینیه مطلقه با کسر راځي ولی د مشروطی خاصی او ځکه جی چې د هینیه مطلقه د عکس د مشروطی عامی او د غیر سره لازم او مشروطه عام او جزء د مشروطی خاصی سره غیر سره لازم او لازم د شی چې هغه د شی سره او تو ګورې دغه شان عرفیه کې موایا اما انعکاسهما الى حینیه مطلقه فلانه كلما صدقت الخاصتان ګور کم دي چې خاصی موجود شي مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه دې سره بلازم څوک موجوديږي مشروطه عامه عرفیه عامه صدقت العامتان
او چې کله عامه موجود شولې د دې کوم عکس ته اور سره لازم دی هغه څوک دی هینیه مطلقه وقد مر او دا تیر شوی ده چې ان کلما صدقت العامتان کله چې عامه صادق شي صدقت فی عکسهم الحینیه المطلقه دې واقعس کې بڅوک لازم راځي صادقی کې با حینیه مطلقه دا هو شول او اما لا دوام خبر خزین کې ده کنه سمې تویلی ګوره فبيان صدق اور انه لو لم يصدق کچری لا دوام کې چې کومه قضیه ته اشاره ده څوک ده مطلقه اما ده کدا نه معنی سبب معنی به لو لم يصدق لا صدق نقيذ ونقيذ به صادق وي او دغه نقيذ چره ونضم هذا النقيذ دغه نقيذ بمن زمکو الى الجزء الاول من الاصل ده اصل قضیه د جزء اول سره اصل قضیه مشروطه خاصه که مثال بتاور دغه جزء اول بڅوک مشروطه عامه فينتج نتيجه دا وي نتیجه ورکی صحیح شو غاړه ته به کې دي به ونضم النقيذ دغه نقيذ برولو به زم کو چا سره جزء ثانی تا من الاصل دا اصل جزء ثانی څوک د مطلقه عامه ده خدغه مطلقه ما به د اغیس امخ کې موجبه و دغه لا دایمن کې څوک روبا سودا با صالبای کې خیلم ده هم لا دوام کې خبره کړي وکنه ملقات کې کړي و چې دا به د کې مطلقه عامه ته به اشاره وي خو مخ کې موجبه و دا با صالب روبا سو راځه ولا فینتج نوس نتیجه ور کوي ما هغه نتیجه ور کوي ينافي تلك النتیجه دا به دغه مخ کې نتیجه سره مثلا واور کنه كلما صدق بالضروره دا مشروطه خاصه کړه او بالدوام عرفيه خاصه کړه نو کته بالضرورت او بالدوام من واورا كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما خیالم ده کنه دا اوس کته سی وی بالضرورت كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما نو مشروطه خاصه شو او کو بالدوام وی نبیم عرفيه خاصه شو بهرحال راځه والله دا مشروطه خاصه یا عرفيه خاصه چي دا کچری دا صادق وی عکس بهم صادقی صدقه فی العکس عکس کی به څوک راولي تاسو به د موجبه کلیه که څوک راځي موجبه جزئیه کنه اوس موجبه جزئیه رو باسوګه نغه بمنګه مطلقه مرو باسو حینیه مطلقه برو باسو حینیه مطلقه خو قید د چا ور سره اله دائما اورا نو صدقه فی العکس عکس کی به صادق وی بعض متحرک الاصابع کاتب بالفعل حینیه مطلقه شو کنه نه دا اصل کی مطلقه امر خو حين هو متحرك الاصابع سره څوک شولا حینیه مطلقه شولا ترڅو چې ذات د موضوع موصوف وصف عنواني سره کې دی لفظ کې غي اشاره ده که حين هو متحرك الاصابع بهرحال بعض متحرك الاصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الاصابع دا حینیه مطلقه شولا ورسره ولګوا لا دائما حینیه مطلقه لا دائما شولا اما صدق الجزء الاول هر صدق د جزء اول فقط ظهر مما سبق او سبقنا ظاهر شوی دیم جزء راشه واما صدق الجزء الثاني چې دی یعنی لا دوام یا دوم لا دوام او لا دوام کی شرعی مطلقی عامه ته مخ کی موجبه لدا بسنګ رو باسو راځه والله مخ کی موجبه جزئیه ده کنه بعض متحرک الاصابع ده کنه اوس بس صالبه جزئیه رو باسو کا راځه والله کم ده اما صدق الجزء الثاني الا دوام معناه ليس بعض متحرك الاصابع صالبه جزئيه شو كان كاتبا بالفعل دينقي دو منخ فلانه لو لم يصدق كچره دغه صادق نشي دا ليس بعض متحرك الاصابع ليس بعض متحرك الاصابع كاتبا بالفعل كصادق نشي فلانه لو لم يصدق لا صدق نقيذ د دې نقيذ به صادق شي هغه څوک ده دائما مطلقه ده بس دغه صالبه جزئیه ده اب څوک رو باسو نقيذي موجبه کلیه صالبه جزئي نقيذ څوک روزي موجبه کلیه کنه دائما مطلقه به موجبه کلیه جوړو ګور وتا لا صدق نقيذ وقولنا كل متحرك الاصابع كاتب ده به نقيذ دائما نبيږي به څوک برو باسو دائما مطلقه موجبه کلیه كل متحرك الاصابع كاتب دائما دبر باسو دا دائما مطلقه ده کنه اوس دا کم نقیز مروي سلودا به د جزء اول سره زم کو جزء اول په مشروطه خاصه کې څوک د مشروطه عامه درازه والله فنظمه مع الجزء الاول من الاصل دا اصل کم جزء اول لغیر سره به زم کو ونقول دا سی وایو دغه دا ته اول وایخه دا دائما مطلقه چیرې
دا کم چې نقیز دا کس دی دا صغرا جوړی ګورا کل متحرک الاصابع کاتب دائما دا دائما مطلقه شو لکن صغرا وسرا مشروطه عامه ور سره ولګه او کبرا کې وکل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا دا مشروطه عامه ده کنه نتیجه به څه ورکی ينتج كل متحرك الاصابع متحرك الاصابع دائما دا یو نتیجه ورکړه صحیح شو دا د اصل جزء اول سره ولګولا دویم سره ولګوا ثم نظمه دغه دائما مطلقه چي دا من زمکو جزء ثاني سره من الاسد اصلنا یعنی د مطلق عامل سره جزء ثاني څوک ولا دائما نو کنه خو مطلقه خو سالبه بروباسو ځکه جزء اولی موجبه وغبا راځه وس اول دا قضیه وایو دا کوم چې نقیز دی یعنی دائما مطلقه ونقول من وایو كل متحرك الاصابع كاتب دائما دا دائما مطلقه شو لکنه نو دوس دا اصل قضیه چې ثاني وسره ولګوا ولا شيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل مطلقه ما ده کنه نتیجه به څور کی ينتج لا شيء من متحرك الاصابع بمتحرك الاصابع بالفعل دا وروته لکنه قرآن خونه شو مزه پرې خونه خودو سره وته لا شيء من متحرك الاصابع نو مخک سره وته كل متحرك الاصابع متحرك الاصابع روته او سوګ وته لا شيء من متحرك الاصابع بمتحرك الاصابع بالفعل نو ډول نتیجه منافي شولې کنه یو کې مطلقه عامه موجبه وروتله او بل کې مطلقه عامه سالبه وروتله وهذا ينافي النتيجه السابقه دا د سابقې نتیجه منافي ده فيلزم من صدق واورکنه نو موږ ویل چاله کهینیه مطلقه لا دایمه ومنه تا لا دایمه نه منه دا غي نقیز دی ومنلو نتیجه کې منافات رااله دا ولې رااله قیاس کې څه نقصان شته نشته اصل کوم خبره چې من کول اصل قضیه کې نقصان نشته نو څه وجه نقصان رااله ستاد نقیز پوجمانی فيلزم من صدق نقيض الى دوام العكس لازم رااله د صدق د نقیز د لا دوام العكس نه لا دوام العكس چې کوم یعنی پاکس کې چې کوم لا دوامو دغه د نقیز د صدق نه لازم رااله څوک اجتماع د متنافیین لازم رااله لهذا فيكون باطلا دا د عکس چې کوم نقیز دی دا باطل وي ذکر دې د صدق سره منافات راځي فيكون الله دوام حقا لا دوام بحق وهو المطلوب پوه نه شولې به دا ور سره وي خو نه ته آسان دی صحیح ده کنه دا اوس موږ لا سټیشن منټه سبق ویلو تاسو لږ متوجه شئ موري توجه دا شپږ وشولې ضروريه مطلقه دائمه مطلقه اته شپږ وشولې کنه مشروطه عامه عرفي عامه د دې اکثر راتللو حینیه مطلقه او نن دوه وشولې مشروطه خاصه عرفيه خاصه د دې وکس راځي حینیه مطلقه دا پنځه ورپسې چې بيخي آسان دي خيول اس برابر شي کم پاتې دي وقتيه منتشره وجوديه لا دائمه وجوديه لا ضروريه او مطلقه عامه د دې وکس برازي مطلقه عامه څوک برازي او د څلورو ناراضي کمی وقتيه مطلقه منتشره مطلقه او ممکنه عامه او ممکنه خاصه دا غو نه راتلی بهرحال دا کمی بنځي چي دي د دې وکس راځي څوک مطلقه عامه کته وې زینه منما نه مانی نو به چې د مطلقه عامه کم نقیز دي هغه څوک دا دائمه مطلقه اب مانی او نقیز او سمرګره کنه سلب د شی عن نفسه براشي استاد نقیز په نقصان راځي بس خبره ختمه شو وانا رسیدلې دي دا باول ورځ چې کوم خبره کړي واقع ده څه وي د وقتی نقیز مطلقه مدا د منتشر نقیز مطلقه مدا د وجودی لا ضروری نقیز مطلقه مدا د وجودی لا دائمی نقیز مطلقه مدا او د مطلق عامی هم نقیز لکه مطلقه عامه نه معنی نو د مطلق عامی چې کوم نقیز دی اب معنی کام نه معنی به خو ارتفاع د نقیز نه ده اب معنی کنه هغه څوک د دایمه او دغه دایمه مطلقه ترا ولا وی لګ ور سره سلب د شی ان نفسه پکې راځي زه ته یو مثال وایم بس خبره به آسان شي مولوی صاحب مثال مطلقه عامه ده د دې عکس څوک دی مولوی صاحب دا هم مطلقه عامه ده
یعنی دا قضیه ده کل قمر برو ګورئ نشته کل قمر منخسف بالفعل مطلق عامه ده کنه کل قمر بالفعل مطلق عامه ده دې عکس معنا هم مطلق عامه نه پیږي خو موجبه کلیه که څوک راځي موجبه جزئیه کنه دا سی بوې بعض المنخسف قرأ كل قمر من دا موضوع منخسف بالفعل دا شو کنه بس بتسوي بعض المنخسف قمر بالفعل بعض المنخسف اكتب بعض المنخسف قمر بالفعل دا مطلقا منه مانی به بدی نقیز منی نقیز به څوک راولي سالبه کلیه دایمه مطلقه راولي ځکه د موجبی جزئی اګه سو اصل نقیز څوک وي سالبه کلیه وی کنه نو سالبه کلیه دایمه مطلقه به منی نو موږ وایو كل قمر منخسف بالفعل عكس شده بعض المنخسف قمر بالفعل كذا نه منی به منی لا شيء من المنخسف بقمر دائما ابدا مني بيصل قضيه سوال قوا كل قمر منخسف بالفعل يا وقت حلولة الارض بينه وبين الشمس لا شو كان اصل قضيه او به ورصداستان نقيز ولا قوا تجز من غنم نقيز نيو بيروي كل قمر منخسف بالفعل بلا بيروي لا شيء من المنخسف بقمر دائما بدا منخسفين تكتكا نتیجه سره وزي اخس ارزل تابع كان نو با ایجاب و سلب کی سلب وی داس بشي لا شيء من القمر بقمر دي کی سلب د شعر علي نفسه پوهه نشولې به کنه نسم ویل دغه پنځو واړو عکس چې دی کني منی د مطلق عامي هغه څوک دی دایمه مطلقه او به چې اصل سره دی ولګه ولا سلب شي نفسه برشي ما بخير الله تخلاص کړو او تو ګورې والوقتيتان والوجوديتان سلور شولي يعني وقتية ومنتشرة والوجوديتان يعني وجودية لا ضرورية وجودية لا دائمة والمطلقة العامة ومطلقة عامة شلا بينزل شولي لذي كسب سوقي مطلقة عامة هي القضايا الخمسة تا بينزل كم قضايا شدي ينعكس كل واحدة منعكس كيجي هر يو منها بديو كي للمطلقة العامة مطلقة عامة فيقال نمو ويوم ليسيب تو خبر قصه لنډه کړی دا لو صدق كل جابا يعني كل قمر منخسف بإحدى الجهات الخمس پدغه بنځو جهات کې ولګو موږ ور سره مطلقي عامي ولا لګو بالفعل هم لګو کنه الله صدقان صادق برازي بعض باجا مطلقا ما یادي نو كل قمر منخسف بالفعل ودلته بسوایو بعض المنخسف بقمر بالفعل وإلا وكشردان مني بعض المنخسف بقمر بالفعل مني لا صدق نقيذه ددي مطلق عامي نقيز بمني وهو لا شيء من باجا لا شيء من المنخسف بقمر دائما بمني وهو الاصلي او لا شيء من المنخسف بقمر چره دا اصل سمرګری کا ينتج لا شيء من جا من القمر بقمر حف دا دلیل خلب دی کنه خلاف مفروض خبره شوله پوهه شولې